أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. سورة الكهف سورة العنكبوت 50 نمبر آیت. په دې 50 نمبر آیت کې د کافرانو چې په اسلام باندې کوم اعتراضونه او د اعتراضونو جوابونه ذکر کیږي. الله تعالی وقالو اول بدوی لولا انزل عليه آیات من ربه، ولن نازلی کې په پیغمبر باندې ناقي طرف درب خپل نه خو مراد د دې معجزې و چې معجزې وسره نشته. دا خبره مخکې من کړې و چې پیغمبرانو په تاریخونو کې لټولو نه زیات معجزات د نبی عليه السلام سره پیش کړي او تقریبا چې کومې معجزې تاریخ نقل کړي د مشهوري معجزې د 3.5 باري دومره معجزات اچا نه دي پیش کړي. بیا هم د مشرکان اعتراض دا و چې معجزات یې پیش نه کړو، معجزات پکار دي. دا دوی کوم معجزې یادولې؟ نو اصل کې د دوی خپل فرمایشي معجزې وی غي یادولې او دغه باسنه مخکې من کړی دي چې دوی کم څه یادول. د دوی په خبرو کې ودا و چې زمونږ مشران راجوندي کا کور ته راوله چې موږ څه خبرې اترې وکړو، ته پوښتنه دې وکړو، د قبر حالات ته معلوم کله به ویل چې د مکې دا کم غرونه چې دال د سرو زرو کنواله به ایمان راوړو، کله به دال لری کې بل چرته ویس او معجزه باندې راړل کې خسته خسته بنگلې او باغونه او نهرونه ولګوا موږ پکې بر ناستیو اغه نه بعد به ایمان راوړو اسی نخري کولې. اصلا چې د پارسي مشهور متل چې خوې بد باندې بسیار خوې چې خرابي باندې ډېری زیاتی. پښتو کې خلک د سوي چې کومس کې نو مسلې ډېری چې نه کې نو باندې ډېری دی ایمان نه راوړو قسمه قسم باندې رانی ولي یو باندې به کې دا و چې زمونږ د فرمایش مطابق معجزې وخایه د عام معجزې د سره نه منم. قل تو ورته وای ای پیغمبر انما الآیات عند الله، یقینا اختیار د معجزو د الله سره دی، معجزو اختیار د پیغمبر سره نه. کستا سو پکاري د الله نه غواړي، د پیغمبر سره نشته. پیغمبر سره هغه معجزات چې کوم الله ور کړی او الله تعالی سره اختیار دی، او چې کوم اختیارات الله نه دی ور کړی هغه معجزات دی پیش کولی نشي. وانما انا نذير مبين، یقینا ز ير ور کون کې مخکاره. حاصل دا چې د پیغمبر ذمہواری او د پیغمبر منصب خلق د الله تعالی د عذاب نه يرول دي نور خودل. د پیغمبر منصب دا نه د چې معجزې بخي او د معجزو اختیارات به ور سره د سینه. یو جواب داش. دویم جواب دا دی اولم یکفیهم، آیا نه کافی کیږي د دوی لپاره ان انزلنا چې یقینا موږ نازل کړی دی علیک الکتاب وتوانی کتاب یتلا علیهم او هغه تلاوت کیږي په دوی باندې. دویم جواب دا دی چې قرآن مستقله معجزه ده او دغه معجزه دوی ته بیا تلاوت کیږي ته پیش کیږي. نو ګور عام معجزې د سې چې کله راشي نو تیر شي به دوباره نه او قرآن د سې معجزه د قیامت پورې قائم ده. نو د سې وای ټول معجزونه بهترینه معجزه قرآن ده او کله یو بر سبسک پوی نه چې بیا به پوي شي، دوباره به پوي شي، دریم ځل به پوي شي، څلورم ځل به پوي شي، خامخا به پوي شي، نو بیا تلاوت کیږي. ان فی ذلک لرحمه وذکرى لقوم یؤمنون، یقینا په قرآن کې رحمت ته چې څوک وي او عمل په وکړي نو رحمت مستحق شي. وذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون، د قوم د پاره چې ایمان لري. نو دا معجزه نور معجزونه ډیره زیاته بدل شو او ډیر امتیازي صفاتونه پکې دا یو دال چې بیا بیانېږي مستقیل دا پیغمبر علی السلام دنیا کې نشته خو معجزه موجود ده د رحمت سبب جوړيږي دنه پکې نصیحتونه موجود دي عام معجزې دي سینې. نو دینه لوی معجزه بل د سره کې دي نشي دومره غټه معجزه نه مني بیا هم معجزات غواړي. دا دوی د زد او د بدنیت یغه ثبوت د زد دي خلک دي بدنیت خلک دي د حق په طلب کې نه د حق په تلاش کې نه صرف اعتراضات جوړي او زد راټینګ کړي. قل تو ورته وای کفا بالله بیني وبینکم شهیدا، کافی دی الله تعالی په من زما او من تاسو کې گواه. تاسو وای چې پیغمبر نه سو بدنه مني بس زما د پر الله تعالی کافی دی، زما د پر پورا گواه دی چې پیغمبر یم. نو ورته وای چې کافی دی زما د پر الله تعالی گواه په من زما او من تاسو کې شهیدن په گواہی کې الله زما گواه دی او دغه گواہی کافی ده.
یعلم د الله پیژني ما هغه څه په سماوات په اسمانونو کې دي ول ارض بزمن کې دي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي بالباطل په باطل باندې باطل باندې ایمان څنګه د باطل خبرو یقین کول چې دا ټیک دي هغه خبر چې کوم د قران سره تضاد لري د اسلامي عقیده سره تضاد لري او څوک یقیني عمل به کوي یقیني دغه ایمان بالباطل کبه دا هر څه چې دی بده کې کوم خبر هم تراواله کم خلک چې بوتانو باندې عقیده لري دا ایمان بالباطل دی کم خلک چې په قبرونو باندې عقیده ساتي دغه هم باطل ایمان دی باطل خلک دي دغه شان د اسلام خلاف چې څومره نظریات دي څومره نظریې دي په غړ زمانه چې شمار کې هغه کمونیزم دی سوشلیزم دی لیبرالیزم دی کمیزم هم چې د اسلام په مقابله کې د ټول ایمان بالباطل له باطل باندې ایمان نه باطل باندې عقیده ده نو هغه کسان چې ایمان راوړي په باطل باندې یعنی باطل شي یقین کړي هغه شی د اسلام په مقابله کې وکفروا بالله کفر کړي په الله تعالی باندې د الله تعالی نه کفر ډېر قسمونه دي یو دا چې تر الله تعالی ذات ونه مانی دام کافر دی الله تعالی منی خدای الله تعالی صفات نه منی هم کافر دی صفات منی خو پیغمبري نه منی دام کافر دی حساب نه منی دام کافر دی نو مکی کې مشرکان چې وغي الله تعالی مانو د الله تعالی د منکرین به عربو کې نو دهری نظریه والا خلک تقریبا دغه کې د نش برابر نه دوی الله مانو خدای الله تعالی قوانین او نظام نه مانو احکام نه مانو پیغمبر یې نه مانو نو دا د څه شوله کې چې الله د بنیاد نه منل نه دا څه شوله د دې په حکم کې شو زګه وایي چې کفارو بالله یو کفر کړي په الله تعالی باندې اولایک دا کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي تاوان ښکار دا د الله تعالی د قهر او د غضب مستحق دي او د رحمت او د نعمت نه بیخي محروم دي جنت نه محروم دي جهنم یې زید نو د دې خسران تاوان بیخي واضح دي ويستعجلونك بالعذاب وجلتي سره غواړي ستانه عذاب د دنیا دا د کافرانو د پاره زجر او د هغوی د پاره رټل ذکر کیږي هغوی بد اخلاقی ذکر کیږي او بیوقوفته بڑاګه کیږي نبی علیہ السلام ته ویل چې کته واقعي ساده خبرې ټیږي قران صحیح اسلام او شریعت د الله تعالی واقعي دین او احکام نو موږ یې سره نه منو بیا ته چې بده باندې عذاب راځي عذاب په حال راوله موږ کومړه ختم بیا وسه راوله در بدنته انتها ورزه انتها وزه ټینګ کړه حق پرسته طلب نو الله تعالی د احوال ذکر کوي وي دغه جواب ذکر کوي نو الله تعالی وي یستعجلونک بجلتی سره غواړستانه بالعذاب عذاب خو عذاب په حال ناراضي ولی ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کنه وی هغه نیټه چې کوم مقرر شوی دا نو بیا راغلی وي د عذاب په حال دې ته پاره نیټه مقرر هغه نیټه نه مکه الله تعالی عذاب نه را لېږي دې ته پاره وخت مقرر کړل په وخت باندې برازي نو دوی چې اوس په حال لګیا دي جرانغه ذکر نه را دي چې خپل نیټه باندې برازي او باقي کې ډېر حکمت نیټه باندې ولې دي باقي کې ډېر زړه حکمتونه دي دا باسونه مکه تر شوی دي چې ممکن ده دوی په نسل کې څوک اسلام قبول کړي په دشته کسانو کې څوک اسلام قبول کړي خو په حال عذاب راشي نو بيخي نسل به ختم شي او بيخي ته موقع اړو میلاو نشي د هدایت او توفیق مقبر سره به پر اهم نشي نو مده وجه باندې عذاب دوی په خپل باندې ناراضي او عذاب په خپل نیټه باندې ناراضي ولا ياتينهم خام خبر ترازي د عذاب بغداد الناصب بغداد الناصب معنا دا د مخینه به تاریخ معلوم نه متعین تاریخ بنای چې دومره وخت بعد راځي دسی بنای ناصب شروع شي او بخپل نیټه باندې برازي په حال ناراضي وهم لا يشعرون او دین پویږي په دې باندې چې د عذاب بخمه راځي بخپل نیټه برازي او ناصب به شروع کیږي تاریخ به مقرر نه تاریخ به معلوم نه نو بدی خبره باندې کافران نه پویږي نو دې څنګه کې د موجود په حال آزاد نه راتلو وجه خو د لښواله ځکه ناراضي خو دې سره سره غوړې دي ته تخفیف هم ورکړې شو چې په دې تمانه چې بيخي په پاده چړل را بنشي عذاب بخمه راځي ولا ياتينهم خما خبر راځي د عذاب بغت الناس وهم لا يشعرون دې بخبر هم نه دا د دنیوي عذاب ذکر چې په دنیا کې په باندې عذاب راشي او نبی رسول الله باندې بدايه اعتراض کوي چې ته چې د دین په وجه دنیوي عذابونه شته هغه عذابونه په لحاظ راول په دې دویم آیات کې د آخرت د عذاب خبره ده چې ته چې په آخرت کې بر خلک د الله تعالی جهنم دا چي نو علم ته وسور واچ په ژوندانه باندې تاسو مرول وت چې موږ ته پته ولګي چې دا رښتیا دي که درو نو الله تعالی وي یستعجلونک بالعذاب په جلدی سره غواړستانه عذابونه او کما عذابونه د آخرت
دنیا والا باس مخکې تیر شو وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم را ګیرون کې د کافرانو لره دوی په حال غواړي په حال د غرمان نه پوره کیږي خپل نټه باندې جهنم ته ورځي خو د جهنم نه بچ کېدل ولا نشته دی دومره ډاډه کیږي د نه چې جهنم د سره نشته لري موږ دا غړي وړي وایو چلیږي په کې د سينه جهنم خامخا راګیرون کې د کافرانو لره چې کم کس مړ شو ایمان نه راوړي جهنم به راګیري پرې دینه لدین اخو د جهنم احوال جهنم ټوکی نه دی ګپ نه دی معمولی شي نه دی د جهنم احوال ذکر کیږي یوم به هغه ورځ باندې یغشاهم العذاب چې پټ پکې دوی لره عذاب من فوقهم د پاسه پسر باندې به لمبي واوړي ومن تحت ارجلهم اولان د خپل لاندې به هم ور پروت سکاره پراته ويقول او ورتبوي چې ذوقوا وسکه ما كنتم تعملون هغه سج تاسو کړی دي کوم سج کړی دغه جزاء او سزا وسکه ودار جهنم احوال جهبري طریقه باندې مجته سزا ملایوي یا عبادی الذين امنوا ای زما بندگانو حقو امنو چې ایمان راوړل دي ان ارضي واسعه یقینا زما زمکه پراخه ده فايا فاعبدوا خاص زما بندگی وکي دا ترغیب د هجرت چې په کوم ځګونو کې خلک خپل دین او شریعت باندې عمل نشي کولای او د خپل رب توحید قائمول نافذول عملي کول نشي او هغه ځګونو کې توحید د پاره دشمنیان رکاوټونه مصیبتونه ډېر زیات پیدای ډېر وطنونه داسې شته خلک به مزم نشي کولای ډېر ځګونو داسې به جمعي منځونه مکمل پابندي خلک نشي کولای او ځینو ځګونو کې پر روزو پابندي ده تر رمضان په تراوم پابندي شته دي او جدا د دې منسوک عمل کوي نو هغه څنګه سزاګانی ملایوي د ایران په ځینو حدودو کې د سنی عقیدې نشر او اشاعت د صحابه کرامو توهین باندې داسې پابندي چې خلک د چتون نه بګرا گزار شوی د شهیدان شوی دي په ترینه طریقه باندې د جمعې منځونو ته هغه اکثري ازګونو کې اجازه نشته د سنیان بشری کا معنی جمعې منځو کې او د صحابه کرامو شان دی بیان کې چې صحابه کرام د شان ولا خلک دي دنیا وطنونه داسې شته دي نو بکم ازګونو کې چې کم خلک به استقبال دین شریعت باندې عمل نشي کولای دا غوې لپاره حکم ذکر کیږي او ترغیب د هجرت کول د تاسو هجرت نه یریږي مچکل حالات دي حتی ورسې د هجرت پکار دي یا عبادی الذين امنوا ای زما هغه بندگان چې ایمان راوړل ان ارضي واسعه یقینا زما زمکه پراخه ده نو تاسو رسې مکه وای چې دین پرې دا وای فايا فاعبدون خاص زما بندگی وکي او بل چرته لاړ شي زمکه پراخه ده یو ځکه گزارنه کې بل ځکه تر لاړ شي كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دا هم ترغیب د هجرت ترغیب بل طریقه باندې د هر بزکه ډیر خبر را ولاړی چې غزل شم ټیک د برز کې بدن باندې عمل نشم کولای لیکن دا یاران دوستان برانه پاتې شي خپل خپلوان م بیان نه ینم دا برانه پاتې شي د خور ګران کار دی نو الله تعالی کل نفس ذائقه الموت هر نفس سکون کې د مرګ دی ژوندانه د نبیل نشو په مرګ د خامخه بیلی نو اسیم بیل درشتا ثم الینا ترجعون بیا ما ته واپس کېدل حساب کتاب د پاره چې بدن باندې پورا عمل نه کړي بیا الته کې حساب کتاب معاملې به خرابېږي چې کله بدن باندې عمل کړي نو حساب سره صحیح وشي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل او عامل الصالحات او عملونه کوي نیک صالح عمل چې کوم دی نو تفسیر بیزاوی ولیکلی دی چې ما وافق الشریعه چې کوم عمل د شریعت موافقي غ صالح عمل او چې کوم مخالف د شریعت نو هغه ته منکر ویل کیږي او چې کوم نه مخالف او نه موافق هغه ته مباح جایز ویل کیږي اګه نه ثوابي نه ګناي سپکري عام عملي لنبوي انهم جم بخامه غزګنه ورکو دوی ته من الجنه بجنت کی غورپن د بنگلو من بخامه خبر کو دوی ته جنت کی بنگلي تجري چې بيږي من تحتها الانهار لاندې هغه نهرونه خالدين فيها همیشه به بدیک تفسیر آسان کلام و چې دا هم ترغیب د هجرت او په دې طریقه باندې چې کوم کسان مؤمنان دي عمل د شریعت برابر د هماغي خطاب فاسقان او فاجران ته نه دي چې تاسو په دې باندې یریږئ چې په خپل دین شریعت باندې عمل کوو تل کولی نشو کبل زګین د کورونو نه پاتې کیږي جدادونه پاتې کیږي نو دا غوټک د یو درد یو غم دی لیکن تاسو ته نور بنگلې ملاويږي لنبوي انهم بخامه خبر کو دوی ته من الجنه به جنت کې غرفن بنگلې نو که دنیوي کورونه پاتې شي نو خیر تجري چې بيږي به من تحتها الانهار لاندې حقینا نهرونه لاندې به نهرونه بيږي دې ځکه کې مشهور سوال چې هغه او داغه جوابونه وړاندې ذکر شوی دي سوال دا دی چې د بنگلو لاندې چې کله وب بيږي د نو سره څنګه پیدا پورته کوي انهار جمع د نهر سلور نهرونه دي
او د نهرونو قسمونه مخکې موږ ویلي دي چې دا جنتیانو هر جنتی په بنگلو کې بس څلور قسمه نهرونه وي. اوس دا نهرونه چې کله د بنگلې لاندې بهیږي پټ بهیږي نو سره به پیدا څنګه اخلي کویا به ته کته کوي نسچر به کوي. نو تفسیر یسر ذکر کړی دی چې من تحتها الانهار مقصد دا دی چې جنت کې د بنگلو او د ونو لاندې باندې نهرونه بهیږي د ځمکې لاندې باندې نهرونه نه وي چې تاسو کته خواري شروع او پیدا د مشکلې د سینه ده. نعم اجر العاملین ډېر ښه دی عمل د بدله د سي عمل کوونکو چې کوم کسانو عمل د سي نو هغه بدله ډېره بهترینه ده بنگلې به تعالی ورکړي. الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون دا هغه کسان دي چې صبر یې کړی دی په خپل دین باندې د نه پر خودل نه دي د سینې دی ویل چې بس حالات بل شان دي دین ورته پرې دا څه شپه کې د سینې دا په خپل دین باندې کلک پاتې شوی دي وعلى ربهم يتوکلون خپل رب باندې توکل کړی دی پر ځان بس الله تسپارل.